أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة انبیاء واللسم سپارہ آیات نمبر 47 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. دی آیات کے اللہ رب العزت د تلی د میزان بیان گئی. اللہ تعالیٰ فرمائی چې ونضع او من بکیگدو الموازین تلا القسط د انصاف لیوم القیامت پورز د قیامت فلا تظلم نفس شیئا او هیڅ ظلم بنشي کولی په یو کس باندې د هیڅ چیز. نضع الموازین دلته کې وي د موازین جمع راوړله. جمع د میزان د میزان مفرد دی واحد دی او موازین جمع ده. نو مطلب پیدا شي چې ونضع او مونږ به کېږدو الموازین ګڼې تلې. نو دا موازین ولې راوړې؟ تله خو یوه ده او که ګڼې تلې دي نو یوه تله ده او که ګڼې تلې دي. نو بعضې مفسرین وایي چې دا تلې دا ممکنه ده چې د هر عمل د هر انسان دپاره جدا جدا تله وي. د هر انسان دپاره جدا جدا تله وي په ورځ د قیامت باندې. او یا دا چې د خاص خاص اعمالو دپاره جدا جدا تلي، لکه د مونځ دپاره یو تله ده، د روژې دپاره یو تله ده، د حج او د زکات دپاره نو دا ممکنه ده. خو جمهور مفسرین چې کوم طرف ته تلي دي، جمهور علما ګڼ علما نو هغوی دې طرف ته تلي دي چې دا تله یوه ده. خو دا دومره غټه تله ده چې په دې به د حضرت آدم علیه السلام نه راواخلي تر آخري انسانه پورې د ټولو تول به پې کېږي. نو په دې باندې به هر قسمه تول کېږي. نو د دې وجې نه الله تعالی دلته کې موازین راوړی دی، یعنې ګڼې تلې راوړي. دا به د ګڼو تلو کار کوي، دا به د ګڼو تلو کار کوي. او حضرت سلمان رضی الله عنه دې فرمایي چې دا دومره غټه تله ده چې په دې تله کې ځمکه او اسمان کې دی نو دا به اوتلي. یعنې ځمکه او اسمان دا چې دواړه په دې تله کې دی که نه، نو دا تله به د ځمکه او اسمان اوتلي. دومره لویه تله ده. نو د دې غټوالی چې کوم دی ډېر زیات دی. نو د دې وجې نه په دې باندې به هر قسمه اعمال تللی شي او د ټولو خلکو اعمال به پې تللی شي. نو د دې وجې نه الله تعالی دلته کې جمع راوړله موازین. په ورځ د قیامت په الله رب العزت د هر انسان تول کوي، د هر انسان. حدیث مبارک کې راځي چې یو فرشته به ولاړی، هر کس په دغه ترې د میزان د بوزي او ترې د میزان سره به ودرېږي. او چې کله د ده تول وشي، د نیکو چابړې دروند شي، د ګناهونو چابړې سپک شي، دا فرشته به اعلان کوي، اواز به کوي چې ای خلکو واورئ، د محشر خلکو واورئ، پلانکی د پلانکی زوی دا کامیاب شو او داسې کامیاب شو چې دی نه وروستو به ناکامي ورله نه راځي. او بیا چې د کم انسان تول سپک شي، یعنی نیکۍ سپکې شولې او بدۍ پې زیاتې شولې، نو دا فرشته بیا اعلان کوي ای د محشر خلکو واورئ، پلانکی د پلانکی زوی شقي او بدبخته شو، ناکامه شو، داسې ناکامه شو چې دی بیا چېرته چې کوم دی کامیاب نشي.
دا اعلان به دغه فرشته کوي او چې څوک کامیاب شي د هغې د کامیابۍ اعلان به کوي چې څوک ناکامه شي د هغې د ناکامۍ اعلان به کوي او فرمایي چې دا فرشته به څوک وي دا فرشته به حضرت جبریل علیه السلام دی به اعلان کوي خلکو دغه سخته ورځ باندې به دې اعلان کوي چې پلانګي د پلانګي زوی کامیاب شو او پلانګي د پلانګي زوی دا ناکامه شو اوس دا به اعمال تللی شي کیفیت پیسې څنګه به تللی شي وي دا ممکنه ده چې فرشتو کم نیکۍ لیکلي دي او کمې بدۍ لیکلي دي ځکه چې په دې اوږه باندې هغه فرشته ناست دی چې کومه فرشته نیکۍ لیکي په ګسه اوږه باندې هغه فرشته ناست دی چې کومه بدۍ لیکي نو د دې هغه نیکۍ چې کمې لیکلي هغه به تله د میزان کې کېښودلی شي د دې هغه بدۍ چې کوم د انسان ګړي هغه به هم تله د میزان کې کېښودلی شي نو دی یو صورت دی چې دغه د دې هغه لیکلي شوي رجسټر به کېښودلی شي او ټول به د هغې کولی شي خو جمهور مفسرین دې طرف ته تللي دي هغې وایي چې د عملونو نه به الله تعالی شکلونه ورکړي جسمونه به وله ورکړي هغه جسمونه به چې کوم دی تللی شي ځکه د قرآن مجید د ډېرو آیاتونو نه او د ډېرو احادیثو نه دا معلومیږي چې دې عملونو نه به الله تعالی جسمونه ورکړي لکه فرمایي چې وجدوا ما عملوا حاضرا او دوی به عمومي هغه عملونه چې دی کړي هلته حاضر به عمومي نو دې نه معلومیږي چې دا عملونه چې دي به الله تعالی جسم ورکړي او دی به تلی بکی حضرت داود علیه السلام یو پیر د الله تعالی نه تپوس کو چې الله تعالی ما ته تل د میزان اوخیا نو الله تعالی چې ورته تل د میزان اوخه به هوش را پریوت وي دومره غټه ولکه د مشرق نه تر مغرب پورې د دغه تل یو چابړې نو دا به د خلکو عملونه چې کوم دي تل لګيږي په ورځ د قیامت باندې نو چې داود علیه السلام د الله تعالی نه تپوس کو ما ته تل اوخه چې تل وته به هوش را پریوت چې دا به څنګه ډکیږي وی الله تعالی تو فرمایي چې زه چې ناراضي شم کنه نو په یو کجوره باندې په یو چواره باندې د ترې دا چابړې چې کوم دی درنو خاله مشران متل کیږي چې الله خشي نو پاتې سشي مطلب دا نه الله هر ټیم خدي خو چې کله د الله رحم وشي نو الله تعالی دې ګران نه دي ټول خلک اسیم بخلی شي چې کم سے کم د ایمان په حالت کې د دنیا نه تلي حضرت عائشہ رضی الله عنها د نبی علیه السلام تپوس چې د الله پیغمبره تاسو ته په قیامت کې د خپل اهل او عیال یاد وي نو نبی علیه السلام ته فرمایل چې عائشہ درې ځایونه داسې دي درې چې په دې کې به هیڅ چاته هیڅوک یاد نه وي یو تله د میزان چې کله د انسان اعمال تللی شي په دغه ټیم کې به د هیڅوک یاد نه وي تر هغې پورې تر څو پورې چې دا پته ورته نه وي لګېدلې چې زما عملونه ښه اعمال مې درانه شو که بد اعمال مې درانه شو چې تر څو پورې نتیجه نه دراوتې نو هیڅوک د هیڅ چا غم به نه کوي د تله د میزان په وخت کې یعنی د اعمالو تللو په وخت کې دویم چې کله عملنامې تقسیمیږي کله تقسیمیږي په دغه ټیم کې به د هیڅ چا هیڅوک یاد نه وي تر هغې پورې چې معلومه ورته نه شي چې عملنامه راله په ښي لاس راکوي کو په ګس لاس راکوي کو په شا باندې راله عملنامه راکوي نو تر دغه ټیمه پورې به د هیڅ چا هیڅوک یاد نه وي او دریم پولیس سرات چې تر څو پورې یو کس پولیس سرات باندې نه دی تیر شوی تر هغې پورې به د هیڅوک یاد نه وي دا درې مقامات دا ډېر زیات سخت نو دې آیات کې الله تعالی تله د میزان او د هغې خبره کوي چې په هیڅ چا باندې به ظلم نه کېږي او دغه تله د میزان کې به هر قسمه اعمال کو واړه وي او کولوي وي دا ټول به تللی شي ونضع او مونږ بګدو الموازین تلا القسط د انصاف لیوم القیامت په ورځ د قیامت باندې فلا تظلموا فالظلم بنشي کولی نفس په یو کس باندې شیئا د هیڅ څیزو وان کان اگر کوي د عمل مثقال حبة په اندازه د دانې من خردل د اوری نو مطلب پیدا شي چې وان کان مثقال حبة من خردل اگر کوي د عمل د اوری د دانې برابر نو به تللی شي اتینا مونږ به راوړو بها دغې عمل لره
وکفا بنا حاسبین او کافی به یو مونږ حاسبین حساب اغستونکي الله بس مونږ به حساب اغستونکي کافی یو زو بخپل باندې ټول هر څه حساب کتاب کو از د عائشہ رضی الله عنها فرمای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام له یو کس راغی مخامخ ورته کېناس او ورته وی چې د الله پیغمبره زما دوه غلامان دي هغه ډېر سرکش دي او زما ډېر زیاته نافرمانی کوي نو زه ورته ډېر زیات کارېږم کله کله اوهم نو د دې بس کېږي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل چې کوچېرې تا دا غلامان نو چې څومره ګناه کړې ده څومره ستا نافرمانی کړې ده کو د هغې په اندازه دې ووالو نو خبره ختمه ده کو د هغې نه دې کمې وکړو نو د هغې بدله به الله تعالی درکړي ته ورسره احسان وکړو او کو د هغې نه دې زیاتې وکړو نو په ورځ د قیامت په الله تعالی دا هر څه تلي ستا نه به دغه غلامان بیا دغه بدل په قیامت کې به الله تعالی ستا د دغې غلامانو دا بدل اخلي او ورته وي تا دا آیات نه دي لوستلي ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا دا آیات ته نه دي لوستلي نو کو زیاتې دي کړي الله به درنه تپوس کی او کنه کمې دي په والو کې کړي هغه ګناه غټ کړی دی تا کومه سزا ورکړې ده نو الله به د هغې بدل درکړي خو که د هغې نه د لږ زیاتوالي الله به درنه دې تپوس کړي او دغه بدل به درنه الله تعالی اخلي وي دا کس یو سیټ ته کېناستو ابې چې یاره د دې نه علاوه زما سره بله لار نشته چې دې آزاد کړم هغه دواړه غلامان یې آزاد کړم نو الله تعالی به د هر چا نه تپوس کړي دلته خو دنیا کې هر سړی څومره چې چا وس رسي نو دومره چې کوم دی په بل باندې ظلم کوي او چې څوک نه کوي نو هغه د بېوسۍ نه پاتې ده نو هلته کې خو بیا الله تعالی د انصاف تله لګي او په هغې کې به هر شی تلي زیاتې دې کړې دی الله به درنه تپوس کړي دا مو وایي چې بس دنیا ده دنیا کې چې د چا لخته ده نو هغه میخه ده که څنګه متل دا تپوس په الله تعالی کوي ونضع او من بگدو الموازین تلا القسط د انصاف لیوم القیامت په ورځ د قیامت باندې فلا تظلم بالظلم بنشي کولی نفس په هیڅ یو نفس باندې شیئا د هیڅ څیز وان کان مثقال حبة من خردل اگر کوي د عمل په اندازه د اورید دانې اتینا نو مونږ براوړو به دغه عمل لرا دغه عمل به ممتلو وکفا بها حاسبین او کافی به یو مونږه حاسبین حساب اغستونکي ولقد آتینا بتحقیق سره مونږ ورکړو موسی علیه السلام له هارون علیه السلام له الفرقان فرقان فرق کوونکی د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکی وضیاء او رڼا د زړه رڼا وذکرا او نصیحت للمتقین د متقیانو دپاره دا ټول د تورات صفتونه دي فرقان دا توراتو هر آسمانی کتاب دا فرقان وي فرق کوونکی په حق او د باطل په منځ کې وضیا او هر آسمانی کتاب دا رڼا وي د زړونو دپاره دا زړونه روښانه کوي څنګه چې زمونږ استاد دا رڼاګانې تیاره روښانه کوي یعنی د کمرې تیاره د صحن تیاره دا چې کوم دی ختموي دک شان دی آسمانی کتاب دا د زړه رڼا چې کوم دی د زړه هغه تیاره ختموي روښانه کوي وذکرا او دا تورات نصیحت للمتقین د متقیانو دپاره او دا نصیحت هم دی نصیحت دی که څوک نصیحت اخیستونکي نو هر آسمانی کتاب دا نصیحت دی او بعضې مفسرین وایي چې دا فرقان نه مراد د موسی علیه السلام مدد دی ځکه چې د دې په منځ کې وو راوړی دی د دویا او د فرقان په منځ کې دا فرقان نه مدد د موسی علیه السلام مراد دی چې د موسی علیه السلام مدد الله تعالی کړی دی په هر څه کې د فرعون په مقابله کې کړی دی د جادوګر په مقابله کې د موسی علیه السلام مدد کړی دی بیا یې ورله لارې ورکړي دي نو د دې فرقان نه مراد مدد دی او دویا او ذکرانو دا دواړه د تورات صفتونه دي ولقد آتینا بتحقیق سره مونږ ورکړی موسی علیه السلام لا وهارون علیه السلام لا الفرقان فرق کوونکی کتاب وضیاء او دغه فرق کوونکی کتاب یعنی توران رڼا وا وذکرا او نصیحت للمتقین د متقیانو دپاره الذین هاگسان یخشون چې دوی یریږي ربهم د خپل ربنا بالغیب په شیشه وهم من الساعة او دوی د قیامت نه مشفقون یریدونکي دي د قیامت نه یریدونکي دي قیامت نه یریږي چې ورځ د قیامت شته دی
او چې کوم سړی د قیامت نه یریږي دی په دنیا کې د ډیرو ګناهونو نه محفوظ چې دا سوچ کی چې مانه الله تعالی تپوس کی. وهذا او دا ذکر دی مبارک ذکر دی انزلناه مونږ نازل کړی دی قرآن لرا. یعنی د الله تعالی دا خبر ثابت دي چې څنګه تورات مونږ فرق کوونکې نازل کړو دغه حق کتابو دغه شان نبی علیه السلام باندې کوم قرآن نازل دا حق کتاب دی. وهذا او دا ذکر مبارک دا مبارک ذکر دی انزلناه مونږ نازل کړی دی قرآن لرا. افانتم آیا تاسو له د قرآن نه منکرون انکار کوونکی کافرانو ته وی چې تاسو څنګه تورات ته الله تعالی کتاب او دک شان دی دا قرآن د الله تعالی کتاب دی خدا سره قرآن نه انکار کوونکی. په دې به قسم خبرې نبی سم کله به وی چې تورات خو په یو ځای باندې نازل شو او دا قرآن په یو ځای باندې نازل شو نو به اومنو چې دا د الله تعالی کتاب دی. نه منلو د بار باندې جوړولې الله تعالی چې هغه منئ نو څنګه چې هغه د الله تعالی کتاب دی دک شان دم زما کتاب دی. ونضع الموازین القسط او مونږ بکیدو تلا القسط د انصاف لیوم القیامت په ورځ د قیامت باندې فلا تظلم نفس شیئا فظلم بنشي کولی په یو نفس باندې د هیڅ چیزو وان کان مثقال حبه من خردل اگر کوی دا عمل ددو په اندازه د اورید دانه اتینا مونږ براوړو به دا عمل لرا وکفا بنا حاسبین او کافی به یومونګه حساب اغستونګي. ولقد آتینا وبتحقیق سره موږ ورکړو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام لا الفرقان فرق قونګي کتاب وضیاء او رڼا مول ورکړو دا کتاب رڼا وا وذکرا او دا نصیحت للمتقین د متقینانو لپاره الذين هاكسان يخشون جدوی یریږي ربهم د خپل ربنا بالغیب پشیشا وهم من الساعه او دوی د قیامت د مشفقون یریدونکي دي. وهذا ذکر مبارک او دا ذکر مبارک ذکر دی انزلناه مونږ نازل کړی دی قرآن لرا. افانتم له منکرون آیا تاسو له د قرآن نه منکرون انکار کوونکی. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.